کچری د دې بل علم روایت هم تاسو ته وکړم نو پاغې کې دومره جلال دی او داغې اسرار او رموز داسې دي چې زما مرۍ به پرې کړی شي نو د دې وجې نه د هغه دویم لوښي د علم د عامو خلکو مخکې ظاهرونکی نه یم دا زه عام نه بیانوم اوس لږه توجه دې خواته وکړه محدثین کرام د هغې په باره کې درې اقواله پیش کوي درې اقواله یو قول دا دی چې یا خو د دې نه مراد د تصوف علم ولې چې علم د تصوف د عامو خلکو د وس کار نه دی دا کیر په خاصو خلکو باندې خوړلی شي د ابو هریره رضی الله تعالی عنہ دا غرض دی که زه دا کیر عامو خلکو ته ورکم نو د هغوی عظیمه به خرابه شي او د هغې نه به فتنه برپا شي ځکه چې دا عام دعوت نه دی کوم چې عام دعوت و د هغې یو لوښی مې عوامو ته پیش کو دا دویم عام دعوت نه دی دا د خاصو خلکو دعوت دی نو دا زه خاصو خلکو ته به بیانوم دویم نمبر مطلب محدثینو د دې بیان کړی دی چې یا د دې نه مراد هغه علامات او نشانی دي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک د منافقینو په باره کې ښودلې وي ابو هریره رضی الله تعالی عنہ ته فرمایلی چې فلانې کس منافق دی فلانې کس منافق دی فلانې کس منافق دی نو ابو هریره رضی الله تعالی عنہ فرمایي کچېرې زه دا په مجمع عام کې ووایم چې فلانې کس منافق دی فلانې زما مرۍ به کټ کړی شي اور ځکه دا د عامو خلکو د مخکې بیانول نه دي نو دې سره فتنه برپا کېږي دریم نمبر قول د محدثینو دې په باره کې دا دی چې یا د دین هغه حالات مراد دي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک د مستقبل په باره کې بیان کړي د راروانې زمانې په باره کې چې په هغې کې فرمایلي چې د شپېتم کال د ابتدا نه یعنې د 60 هجرۍ د شروع نه زه پناه حاصلوم او د هلکانو د حکومت نه پناه غواړم نبی علیه الصلاة وسلام فرمایلي د هلکانو د حکومت نه او د شپېتم کال د هجرۍ د شروع کېدو نه زه پناه حاصلوم پناه غواړم پر رب ذوالجلال سره په دې کې د یزید علیه ما علیه طرف ته اشاره ده او دغه صورتحال او د هغې ذکر په دویم لوښي د علم کې و دا خاص لوښي د خاصو خلکو دپاره او دغه تشریح په مرقات شرح مشکات کې په جلد اول صفحه 313 کې ملا علی قاری رحمت الله تعالی علیه هم چې دی نو بیان کړی دغه تشریح بهرحال محبوب علیه الصلاۃ والسلام ابو هریره رضی الله تعالی عنہ ته د علم ورکړی و نو د دې نه معلومه شو چې باقره د علم یو شعبه داسې هم ده چې هغه صرف د خاصو مخې ته ایښودلی شي او مولانا روم رحمت الله تعالی علیه په مثنوي شریف کې فرمایي وي تومه هر مرغه کې انجیر نیس انځر وی د هر مارغه خوراک نه دی د هر مارغه نشي ازمولی نو انځر د هر مارغه خوراک نه دی دارنګې د علم د تصوف هم د عامو خلکو او دا د بیگانه خلکو د پاره نه دی دا د خاصو خلکو د پاره اوس مونږ د جمعې عام تقریر بیانو خو د تصوف د پاره مو خاص خلک راجمع کړي ځکه دا د عامو خلکو دعوت نه دی لہذا ابو هریره رضی الله تعالی عنہ هغه مبارک چې دی دا وضاحت وکړه چې ما د نبی کریم علیه السلام مبارک نه 2 لوښي د علم حاصل کړي دي یو مې تاسو ته بیان کړ چې روایت د حدیثو کومه ظاهري علم تاسو ته خایم تاسو په هغې کې زما شاګردانی ای تابعین کرامو دا دویم علم چې دی دا خاص خلکو ته خیمه عامو ته نه خیمه کوم چې خاص دی هغې ته ښودلی دی دا خو بالواسطه خلکو ته رسېدلی دی د هغې مبارکو په برکت سره
غی ته د نبی علیہ السلام مبارک نه ملاو دی وغی چې د تابعین ته تابعین تبع تابعین ته تر اوسه پورې دارې مونږ تر روان دي زمونږ امام اعظم ابو حنیفه رضی الله تعالی عنہ فرمایي لولا السنتان لهلك النعمان کچری ما 2 کال د امام جعفر الصادق رضی الله تعالی عنہ په صحبت کې نه تیر کړي امام اعظم ابو حنیفه رضی الله تعالی عنہ فرمایي زبه هلاک شوی وي د تصوف علم د امام جعفر الصادق رضی الله عنه حاصل کړو 2 کال دغه شاګردي کړی دا په علم باطن کې ورنه په علم ظاهر کې خداغه مبارک په زرګونو شاګردان نو دغه رنګي بعضی علما وایي چې دا لولا السنتان لهلك النعمان کچری دا 2 سنت نه وي د دو طریقې نه وي چې یو شریعت دی او بل طریقت دی نو امام اعظم ابو حنیفه بن هلاک شوی وي نعوذ بالله هغه مبارک په دواړو باندې عمل درآمد کړي بل خبره تر همدارنګه په مشکات شریف کتاب العلم فصل ثالث په صفحه 10 کې 37 د دارمی په حواله سره نقل کړي چې د حضرت خواجه حسن بصری رحمت الله تعالی علیه چې دا د حضرت علی کرم الله وجهه شاګردم دی داغه مبارک خلیفہ او موریدم دی او خیر التابعین دی د مبارک د قول را نقل کړي دی د دارمی په حواله سره په مشکات شریف کتاب العلم کې فصل ثالث چې د مبارک فرمایي چې العلم علمان قسمان د علم 2 قسمونه دي علم فی القلب یو علم چې دا پزړه کې دی فذلک العلم النافع دیت علم نافع وي دا فائدہ من علم وعلم على اللسان او دویم علم صرف په جبه دی فذلك حجة الله عز وجل على ابن آدم د جبه د علم د رب ذوالجلال د طرف نه په بنی آدم باندې حجت دی دلیل دی دا حجت څه مطلب الله جل جلاله په سوره صف کې فرمایي چې یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون اے مومنانو هغه خبره تاسو خلکو ته ولې کوي چې په خپل نه کوي چې په خپل نه کوي او خلکو ته بیانوي دا د جبه علم چې دی نو دا بندا شرمنده کوي یعنی خلکو ته چې سوای هغه به په خپل هم نو د جبه والد علم تعلق صرف هم دومره پاتې شو کم چې د زړه علم دی هغه علم نافع یعنی فائدہ رسون کې دی خو ګورې یاد ساتئ مولا علی قاری رحمت الله تعالی دلته لږ وضاحت کړي مولا علی قاری رحمت الله تعالی داسې وضاحت کوي هغه فرمایي چې دا یو اصل حقیقت دی چې یو طریقت دی او بل شریعت دی کوم چې پزړه کې دی او هغه د باطن اصلاح هم دا او د ظاهر اصلاح هم یعنی کوم چې پزړه کې دی هغه حقیقت چې هغه ته طریقت ویل شي تصوف ویل شي نو هغه د باطن اصلاح هم دا او د ظاهر اصلاح هم دا او کله کله د باطن اصلاح د ظاهر د اصلاح نه بغیر نه کی او کله کله د ظاهر اصلاح د باطن د اصلاح نه بغیر نه کی ځکه یو سړی کوي چې زما باطن دومره صفا دی او بیا دې دا دعوه کوي چې دلته مونږ نه کوم بلکې زه بیت الله کې مونږ کوم بعض خلکو یې کنه وي زمونږ پیر صاحب داسې کمالي سړی دلته مونږ نه کوي دې بیت الله شریف کې مونږ نو دی وی چې دا چې دلته مونږ نه کوي دا بیت الله شریف کې مونږ کوي نو دا دروغ دی ځکه چې په کعبه کې هغه څوک مونږ کوي چې څوک دلته مونږ کوي چې څوک دلته مونږ کوي نو هغه په بیت الله کې مونږ کوي چې دلته مونږ نه کوي هلته به څنګه کوي هغه یو جدا خبره ده
چې امام حسن بصری رحمت الله تعالی علیه ته الله داسې کمال ورکړی چې دی په بصره کې اوسېده، لیکن د به د ماسپښین مونځ په مسجد نمره د مسجد حیف د منا کې کولو، د مازدیګر مونځ به بیت الله شریف کې کو، دا د ماسپښین مونځ د بانګ وخت کې به مسجد حیف ته راته منا ته، ماسپښین مونځ به بیت الله شریف کې کو، د مازدیګر مونځ به بیا په بصره کې کو، دا هر ورځ دغه معمول. اوس هلته کې ریل ګاډی نه و، جهاز نه و، موټر نه و، دا سهولیات نه و، لیکن دا اوس د هغه روحاني طاقت دی چې الله وله ورکړی و چې روزانه دا دغه معمول و چې د ماسپښین د بانګ په وخت کې به د مسجد خیف ته یا خیف یا خیف ته دی به د منا مسجد ته راته او د ماسپښین مونځ به بیت الله شریف کې کو، د مازدیګر مونځ به واپس په بصره کې کو، دا روزانه د هغه معمول و. د ذرایو نه علاوه چې دی دا الله هغه ته روحاني طاقت ورکړی و، هغه بله خبره وه، خو هغه به په خپل ځای کې مونځ کولو، په بیت الله کې به یې مونځ کولو. خبره ورسېده. نو چې څوک دلته بالماضي هغه به په کعبه کې څنګه مونځ کوي؟ د دې وجې نه دننه او بهر او په ظاهر او باطن دواړو کې مطابقت وي، او چې علم ظاهر ورسره وي او باطن ته ورسېږي نو هغې ته علم نافع وي، هغې ته علم نافع وي. او چې صرف په ژبه باندې وي هغه محض د بنده د پاره د مواخذې سبب جوړېږي، د مواخذې سبب ولا جوړېږي، خو علم نافع ورته نشي ویل. د مشکات کتاب العلم د دې روایت نه چې کوم سبق مونږ ته ملاو شو نو هغه د مذهب یو لوی امام حضرت سیدنا امام مالک رحمت الله تعالی علیہ په ډېر خوبصورت انداز سره بیان کړی. ګورئ هغه مبارک فرمایي من تفقه ولم يتصوف فقد تفسق. من تفقه ولم يتصوف فقد تفسق. څوک چې فقیه جوړ شو، علم ظاهری اصل دین اولستو، لیکن دغه دین د په باطن باندې رنگ اون غرزاو. من تفقه ولم يتصوف ظاهری علم اصل کو خودی علم د په زړه باندې یعنی رنگ اون غرزاو، هغه رنگ د تصوف دی او په د باندې اثر نکو، تصوف حاصل نکو، نو بیا څه چلو شو؟ فقط تفسق، دا سړی فاسق دی. امام مالک رحمت الله علیہ فرمائی. بیا فرمائی ومن تصوف ولم يتفقه فقط تزندق. چا چې تصوف حاصل کړ لیکن د علم نه خالی پاتش نو هغه زنديق دی، یعنی هغه تصوفی مه وایا. خبره مطلب داره چې څوک علم اولولي خو د هغه روح ته دغه علم کوز نشي، روح ته د علم کوز نشي، نو هغه فاسق دی. څوک د تصوف دعویدار وي خو هغه ته د قرآن او سنت نبوي پته نه وي نو هغه زنديق دی. ومن جمع بینهما فقد تحقق. چا چې دا دواړه علوم حاصل ک همې ظاهري علم حاصل ک په قدر د ضرورت باندې چې کوم علم فرض دی په مؤمن مسلمان سړي او ښځه باندې چې د خپل د منځ احکام پاغي کې وپیژني، د روزي احکام وپیژني، د حج احکام وپیژني، د زکات احکام وپیژني، معاملات په باندې خپل درست کی، عبادات او معاملات په دواړه درست کی. دومره علم په هر یو نارینه او په زنانه باندې فرض دی مسلمان باندې. هغه چې کوم مزید علوم دي دقیق لاړ شي، لکه د منطق زده کی، حساب زده کی، صرف نحو زده کی وغیرہ، چې د ادب زده کی، معانی زده کی، دغه چې دی نو دغه بیا په مسلمانانو کې چې دی بیا فرض کفایي دی.
بس چې یو په علاقه کې یو عالم داسې شته دی متبحر